د جمهوری نظام لاندې نه چلول کیږي. پارلیمان شته خو به اختیار دی. ټولې فیصلې چې دي هغه تاسو ته پته چې کوم ځای کې کیږي او څوک یې کوي. ټولو کې اول خو که دا ملک صحیح لارې باندې روانول غواړو، که دا غواړو چې دا ملک ترقي وکړي، نو ټول به دا آئین پاکستان منو او بیا د هغې کې چې کوم دا اختیار ورکړی دی چا چاله د هغې باندې به عمل کوو. ټولو کې اول به دا دفاعي ادارې په هغې باندې عمل کوي، بیا به نور خلک په هغې باندې عمل کوي. یو ځای کې چې دفاعي ادارې چې د هغوی کار د سرحداتو حفاظت دی، د هغې په ځای په پیټرول پمپو کې تیل خرڅوي، بینکونه چلوي، د فرټیلایزر فیکټرۍ چلوي، د چینی کارخانې چلوي، د بجلی آئی پی پی سټن هر څوک د هغې نه تنګ دي، د هغې کمپنۍ چلوي او بیا اخره کې هغه پلاټونه خرڅول هم چې دی هغې هم نه دي پرېښې. نو بیا به څه کوي؟ بله ورځ ما یو رپورټ کتلو، نو دوی په خپله دا مني، وایي چې یاره مونږ 50 کاروباره کوو، 50 کاروباره. دا خو لا مني چې کم مني، هغه کم چې نه مني او در پرده کوي هغه نور څومره وي. نو د هغوی چې دغې طرف ته توجه وي، نو د ملک سرحداتو به څه حفاظت وشي او امن او امان به څنګه قایم شي او دهشتګردي به څنګه ختمه شي. وزیر اعلی کرپشن الزامات لګي، وزیر اعلی راپاسي په وزیر باندې کرپشن الزامات لګي، یو ډرامه یې جوړه کړې ده. چونکې بنیاد د بولو نه ایښودلی شوی، د اسمبلی سیټونه باندې بولې ولګېدې، اوس په پوسټینګ ټرانسفر باندې هم بولې لګي او په اپوینټمنټ باندې هم بولې لګیا دي. دغه بنیادي هغه کار روان دی او دغه کارنامه ده د دې تحریک انصاف. دغه شانتې دا مرکزي حکومت هم چې دی که نه، دې نه انتهایی فیل حکومت بل نشته. د اسټیبلیشمنټ 2018 کې چې کومه غلطي کړې وه د عمران پروجیکټ په شکل کې، هغې نه سبق زده نه کو. د هغې نه غټه غلطي یې د هایبریډ پلس د شهباز شریف د حکومت په شکل کې کړې دی. دا سلسله چې څو پر روانې که نه، دا ملک ترقي کولی نشي. دا ملک چې آزاد کړو، دا سیاسي خلکو او سیاسي تحریکونو آزاد کړو. دا چا په زور باندې او په دغه باندې نو آزاد کړی، دا د سیاسي جدوجہد په نتیجه کې دغه شوی دی. نو پکار هم دا ده چې دلته کې جمهوري او سیاسي فیصلې کیږي او الیکشن هم چې دي هغه هم جمهوري انداز سره چې کیږي. هله به دا سلسله مخکې ترقي کوي.